نننی درس کې به مونږه د فعل نهي د هغې د جوړولو طریقه دا به بیانو. خو دلته به دا اهمه خبره زه ذکر کم چې مخکې مونږه د فعل نفي ذکر کړی او دې ځای کې فعل نهي ده. نو د دې په منځ کې فرق دا مخکې هم مونږه بیان کړی. په دې دواړو کې معنوي فرق هم شته دی او لفظي فرق پکې هم شته دی. معنوي فرق پکې دا دی چې په فعل نفي کې د یو کار نه کول بیان شوي دي. مثلا باران نه دی شوی، زید سکول ته نه دی تللی، زید روټۍ نه ده خوړلې. او فعل نهي کې د یو کار نه منع کول وي، یعنی ته لیکل مه کوه، ته روټۍ مه خوره، ته اوبه مه څښه، نو دې ته فعل نهي وایي. او لفظي فرق پکې دا دی چې فعل نفي هغه د مضارع په آخر کې څه تغیر او تبدل نه کوي. عام د فعل مضارع ګردانوي، خو د هغې په شروع کې صرف مونږه لفظ لا داخل کو، یعنی لا یضربو، لا یضربانې، لا یضربون. او کومه فعل نهي ده نو هغه د فعل مضارع په آخر کې تغیر او تبدل کوي. چې کومې 5 صیغې دي هغې له پیش ورکوي، د 7 صیغو نه نون اعرابي غورځوي، او چې کومې مبني صیغې دي نو په هغې کې عمل نه کوي. نو دا د فعل نفي او د فعل نهي په منځ کې لفظي فرق دی. نو د ټولو نه لومبی صاحب کتاب د فعل نهي تعریف کړی دی. نو فعل نهي دې ته وایي چې په هغې کې د یو کار د کولو نه منع کول وي، چې ته دا کار مه کوه. مثلا لا تذهب، ته مه ځه. لا تنصر، ته مدد مه کوه. لا تجلس، ته مه کښېنه. لا تقم، ته مه ودرېږه. لا تأکل، ته خوراک مه کوه. نو دې ته فعل نهي وایي. فعل نهي به مونږ څنګه جوړو او د څه نه به یې جوړو؟ نو فعل نهي دا به مونږه د فعل مضارع نه جوړو. د معلوم صیغې به د فعل مضارع معلوم نه جوړو، او د فعل نهي مجهول صیغې به مونږه د فعل مضارع مجهول نه جوړو. د غایب صیغې د غایب نه، د حاضر صیغې د حاضر نه، د متکلم صیغې د متکلم نه. د فعل نهي د جوړولو اسانه طریقه دا ده چې د مضارع په شروع کې به مونږه لفظ لا راوړو، او اخر کې به مونږه دا تبدیلی وکړو چې د فعل مضارع په کومو 5 صیغو په اخر کې پیش دی. نو دغه پیش دا به مونږه په جزم سره بدل کو. په کومو 7 صیغو کې چې نون اعرابي ده نو د هغې 7 صیغو نه به نون اعرابي وغورځو، او په 2 صیغو کې به عمل نه کوي. یعنی څنګه عمل به چې لفظ لم کاو، نو هغه عمل هغه لای نهي هم کوي د فعل مضارع په آخر کې. نو صاحب کتاب فرمائی جس فعل سے کسی کام کے کرنے کی ممانعت معلوم ہو اس کو فعل نہی کہتے ہیں، جیسے لا تذهب اور لا تنصر. فعل نہی کو فعل مضارع سے اس طرح بنایا جاتا ہے کہ فعل مضارع سے پہلے لائی نہیں لگا دے، اور جن 5 صیغوں کے آخر میں ضمہ ہے ان کو جزم دے دے، اور 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی گرا دے، اور 2 صیغوں میں نون ضمیر باقی رہنے دے. اور فعل مضارع معلوم سے نہیں معلوم اور فعل مضارع مجهول سے نہیں مجهول بنایا جاتا ہے. او بیا دا خبره کوي چې څنګه نون ثقيله او خفيفه دا په امر کې راتله، په نهي کې به هم راتله. دا غي ذکر به هم مونږه ان شاء الله کوو. دلته چونکی صاحب کتاب لومبه د فعل نهي د حاضر شپږ صيغې ذکر کړې دي، او بیا د هغې مجهول ذکر کړی دی، او ته دې نه وروسته فعل نهي غایب ذکر کړی دی. نو موږ به لومبې د فعل نهي د حاضر ذکر کوو. اگر چې د ټولو طریقه یو شانتې ده، کم فعل امر حاضر نو د هغې طریقه خو د غایب نه مختلف وه،
خو په فعل نهي کې د ټولو صيغو د جوړولو یو طریقه ده. نو دی وجنا مونږه د هغې د جوړولو هم مختصرا ذکر کوو. هغه دا دی چې د فعل نهي د حاضر کمې شپږ صيغې دي، نو دا به مونږه د فعل مضارع د حاضر د شپږو صيغو نه جوړو. نو په کومو صيغو په آخر کې چې پیش دی نو هغه پیش په مونږه په جزم سره بدل کو، او دا مونږ سره صرف یو صيغه ده واحد مذکر حاضر. او چې د کومو صيغو په آخر کې نون اعرابي ده د هغې نه به نون اعرابي وغورځو، او هغه څلور صيغې دي: تثنیه مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر او تثنیه مؤنث حاضر. د دې څلورو صيغو نه به مونږه نون اعرابي وغورځو. او کما د دوو صيغو نه صرف د جمع مؤنث حاضر صيغه ده، نو دا به په خپل حالت باندې دغه نون دا به برقرار وي. اوس راځو مونږه گردان له. نو لومبی به مونږه د فعل مضارع معلوم د حاضر کم شپږ صيغې دي د هغې گردان به وکړو. نو هغه گردان دی تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن. نو په دې کې چې په کومې صيغه کې پیش دی نو دغه پیش به مونږ په جزم کې بدل کو. بیا به د څلورو صيغو نه نون اعرابي وغورځو، او کومه اخرنۍ صيغه ده هغه به مونږ په خپل حالت باندې پرېږدو. نو مونږ سره به شي لا تفعل، لا تفعلا، لا تفعلو، لا تفعلی، لا تفعلا او لا تفعلنا. اوس د دې نه صاحب کتاب د ثقیلي گردان کړی دی. د ثقیلي کې هغه تفصیل لی کوم چې مخکې مونږه به فعل امر او لام تاکید با نون تاکید ثقیله په هغې کې ذکر کړی، هغه تفصیلات دلته هم دي. په آخر کې خو به مونږه نون مشدد ولګو. د دې نه مخکې په کومې صيغې په آخر کې چې جزم دی نو دغه جزم دا به مونږه په زبر سره بدل کو. او د جمع مذکر حاضر په دې صيغې کې وو دی، ته دې نه به مونږه دغه وو وغورځو. د واحد مؤنث حاضر دا کومه صيغه ده یا، ته دې نه به مونږه یا وغورځو. او دا کوم د جمع مؤنث حاضر صيغه ده نو ته دې دا نون دا به په خپل حالت باندې برقرار. نو مونږ سره به گردان شي لا تفعلن، لا تفعلان، لا تفعلن، لا تفعلن، لا تفعلان او لا تفعلنان. وسو د دې شپږو صيغو نه د خفیفې گردان. نو په کومو صيغو کې چې الف راغلی دی نو دا مونږ سره په دې گردان کې درې صيغې دي: تثنیه مذکر حاضر، تثنیه مؤنث حاضر او جمع مؤنث حاضر. نو ته دې درې صيغو نه به د خفیفې صيغې نه راځي. نو د خفیفې درې صيغې مونږ سره شوي لا تفعلن، لا تفعلون، لا تفعلین. او څنګه چې په دې درې صيغو کې د ثقیلې په گردان کې د نون نه مخکې کم حرکت نو هغه په خفیفې په صيغو کې هم دی، په دې کې څه فرق نشته دی. و سلائیډ نمبر 203 گردان فعل نهي حاضر مجهول. نو په دې کې هم دغه تفصیل د لومبۍ به مونږه د فعل مضارع مجهول ګردانو کو. تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، تفعلن. نو د کومې صيغې په آخر کې چې پیش دی دغه به مونږه په جزم سره بدل کو. د څلورو صيغو نه به نون اعرابي وغورځو او دا یوه صيغه ده به په خپل حالت کې شي. نو د نهي حاضر مجهول گردان بشي لا تفعل، لا تفعلا، لا تفعلو، لا تفعلی، لا تفعلا او لا تفعلن. او تدینه با د ثقیلې گردان هغه هم بالکل آسان دی. دا جزم په آخر کې مونږه د نون تاکید د ثقیلې ولګو. په کومې صيغې په آخر کې چې دا جزم دی نو دا به مونږه په زبر سره بدل کو. د جمع مذکر حاضر د صيغې نه به دا وو وغورځو، د واحد مؤنث حاضر د صيغې نه به دا یا وغورځو، او دا کوم چې الف دی نو دا به مونږه په خپل حالت باندې پرېږدو. البته کم د نون د جمع مؤنث صيغه ده د جمع مؤنث حاضر والا، نو دلته به مونږه په منځ کې الفي فاصل راوړو. نو مو سره به ګردان شي لا تفعلن، لا تفعلان، لا تفعلن، لا تفعلن، لا تفعلان او لا تفعلنان. د نهي حاضر مجهول د ثقیلې گردان
او د نهي حاضر معلوم د ثقيلې گردان د دوړه گردانونه یو شانت دي خو فرق پکې صرف علامت د مضارع کې ده. په دې بر گردان کې علامت د مضارع مفتوح او دلته علامت د مضارع دا مضموم ده. او د خفیفی به درې صيغې لا تفعلن، لا تفعلن او لا تفعلن. نو دا بالکل واضح ده. سلائیڈ نمبر 206 ثلاثی مجرد کے ابواب سے فعل نہی حاضر معلوم کی گردانیں. ثلاثی مجرد کا مشبق ابواب دی نو هغې نه د فعل نهي حاضر معلوم گردانونه دي. نو لومبۍ گردان لا تضرب، لا تضربا، لا تضربو، لا تضربی، لا تضربا، لا تضربنا. لا تفتح، لا تفتحا، لا تفتحو، لا تفتحی، لا تفتحا او لا تفتحنا. په دې کې کوم بنیادی خبره ده نو هغه به مونږه د عین کلمې حرکت ته ګورو. مثلا په تضرب کې عین کلمه مکسور ده، په تفتح کې عین کلمه مفتوح ده، په لا تنصر کې عین کلمه مضموم ده، په لا تسمع کې مفتوح ده، په تحسب کې بیا مکسور ده او په تشرب کې بیا مضموم ده. نو موږ به تدې خیال ساتو نور د اخیر نه لای نهي په دې ټولو گردانونو کې یو شانتي عمل کړی دی. اوس دا کم گردانونه مونږ ذکر کړل نو اوس به تدې نه مونږ د ثقيلې گردانونه کوو. نو هغه تفصیل لې پکې په واحد مذکر حاضر په صيغه کې چونکې جزم دی نو داغه جزم دا به مونږ په فتحې سره بدل کو. او دا کمې د تثنیې صيغې دي تضربا او تضربا تدې په اخر کې به مونږ نون ثقيله مکسور راوړو. کم د جمع مذکر حاضر صيغه ده تدې نه به مونږ وو وغورځو. د واحد مؤنث حاضر د صيغې نه به مونږ یا وغورځو او کما د جمع مؤنث حاضر صيغه ده نو په دې کې به مونږ الف راوړو او نون ثقيله مکسور براوړو. نو دا گردان به مونږ سره شي لا تضربن، لا تضربان، لا تضربن، لا تضربن، لا تضربان، لا تضربنان. دغه شان دي لا تفتحن، لا تفتحان، لا تفتحن، لا تفتحن، لا تفتحان او لا تفتحنان. نو که مونږ دلته وګورو نو نون ثقيله او تدینا په مخ کې حرف باندې چې کوم حرکت دی نو دا یو شانتي دي. مثلا بنا، بنا او بنا. په دې دریو صيغو کې څنګه چې دلته د نون ثقيلې نه مخ کې په دې لومبۍ کې زبر دی، په جمع مذکر حاضر کې پیش دی، په واحد مؤنث حاضر کې زیر دی. نو دا قشانتي په دې نور گردانونو کې هم دی. او کومې د تثنیې صيغې دي نو د نون ثقيلې نه مخ کې الف دی او د جمع مؤنث حاضر په صيغه کې نان نه لفظ دی. نو دا بالکل واضح دی او تدې گردانونه هم لیکل شوی دی کې څه مسله نشته دی. دې کې به هم مونږه د عین کلمې کم حرکت دی نو دې خصوصي خیال بساتو لکه لا تضربن، لا تضربان، لا تضربن، لا تضربن، لا تضربان او لا تضربنان. عین کلمه په ټولو کې مکسور ده. تدې په مقابله کې په لا تفتحن، لا تفتحان په دې کې عین کلمه یعنی حا یعنی تا دا پکې مفتوح ده. او بیا په تنصرن کې دا عین کلمه یعنی سواد دا مضموم ده. نو مونږ چې تدې خیال ساتو نور تدغه عین کلمې نه وروستو کم حرکات دي نو دا یو شانتي دي. اوس تدې نه د خفیفې گردانونه نو د کمې درې صيغو کې چې الف راغلی یعنی تثنیه مذکر حاضر صيغه، تثنیه مؤنث حاضر صيغه او جمع مؤنث حاضر صيغه تدغه درې صيغونه به د خفیفې صيغې ناراضي. نو چې درې د لري کو نو درې پاتې شوي واحد مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر او واحد مؤنث حاضر. لا تضربن، لا تضربون، لا تضربن، لا تفتحن، لا تفتحون، لا تفتحن، لا تنصرن، لا تنصرون او لا تنصرن. دیک به هم مونږه د عین کلمې د حرکت خیال ساتو. والثلاثی مجرد کے ابواب سے فعل نهی حاضر مجهول کی گردانیں. لا دا شپږ ابوابونه د مجهول گردانو دي. لا تضرب، لا تضربا، لا تضربو، لا تضربی، لا تضربا او لا تضربنا. لا تفتح، لا تفتحا، لا تفتحو، لا تفتحی، لا تفتحا او لا تفتحنا. او دا غشانتی دا دو اخیره پوری دي. نو دا د ثلاثی مجرد کم د فعل نهی حاضر مجهول گردانونه دي نو هغه ټول دا دي. نو دا دو معلوم په نسبت باندې آسان دي. داغه وجه دا ده چې کوم د معلوم گردانونه نو په هغه کې عین کلمې کم حرکت دی نو کله هغه مفتوح او کله به مکسور او کله به مضموم.
خو کوم د مجهول ګردانونه دي نو په هغې کې د عین کلمه په دې ټولو کې دا مفتوح ده، یعنی کم حرکات دي او کم د حروفو تعداد دي نو هغه په دې ټولو کې یو شانتي دي. که یو ګردان مونږ ته یاد کو نو دا ټول مونږ ته یاد شو. مثلا لا تضرب، لا تضربا، لا تضربو، لا تضربي، لا تضربا، لا تضربنا. دقه شانتي د لا تفتح ګردان هم دی او لا تنصر ګردان هم دی او دا نور هم دی. نو دا بالکل آسان دي. اوس د دې نه د ثقیلې ګردانونه، نو ثقیله کې دغه تفصیل دی. به کومې صیغې په آخر کې چې جزم دی دغه جزم به مونږ په زبر سره بدل کو. کم د تثنیې صیغې دي د الف نه وروسته به مونږ نون تاکید د ثقیلې مکسور راوړو. د جمع مذکر حاضر د صیغې نه به و حذف کو، د واحد مؤنث حاضر د صیغې نه به یا حذف کو، او کومه اخرنۍ صیغه ده نو په هغې کې به مونږ الف راوړو او بیا به نون تاکید د ثقیلې مکسور راوړو. نو مونږ سره به شي لا تضربن، لا تضربان، لا تضربن، لا تضربین، لا تضربان او لا تضربنان. دا ګردانونه هم دا ټول د لا تفتحن، لا تنصرن، لا تسمعن، لا تحسبن، لا تشرفن، دا ټول ګردانونه د اول نه والا د اخره پوری دا د لا تضربن په شانت دي. یعنی په دې کې عین کلمه د په دې ټولو کې مفتوح ده، په دې کې څه فرق نشته دی. اوس د دې نه د خفیفې ګردانونه، نو به کومو صیغو کې چې الف راغلی دی نو د دې نه به خفیفې صیغې نه راځي. نو د خفیفې صیغې موږ سره درې دي، لا تضربن، لا تضربون او لا تضربین. دقه یو ګردان په شانتي دا نور هم دي، عین کلمه په ټولو کې مفتوح ده. بیا وایي صیغې اور معانی بتائیے. لا تذهبو دا دو جمع مذکر حاضر فعل نهی صیغه ده. اصل کې و تذهبون، د لا د وجنه نون اعرابي د وغورځېدل او د دې معنا دا ده چې تاسو ټول مزئ. لا تنصرنا جمع مؤنث حاضر او دا صیغه دا په خپل اصل باندې ده ځکه چې دا مبني ده او د دې معنا دا ده چې تاسو ټولې زنانه مدد مکوئ. لا تسألین، نو اصل کې و تسألینا، تسألینا د لا د وجې نه نون اعرابي وغورځېدله دا شو لا تسألی. خو چې په آخر کې کله نون تاکید د ثقیلې ولګېد نو هغه یا هم وغورځېدله، نو لا تسألین دا پاتې شو. او دا خبره مخکې مونږ ذکر کړې وه، که چرې د ثقیلې نون او د خفیفې د نون نه مخکې زیرو نو دا به د واحد مؤنث حاضر صیغه وي. نو مونږ د دې معنی به اوس دا کوو چې چرې هم ته سوال مکوه، د ثقیلې د وجې نه به په دې کې تاکید راځي، چرې هم ته سوال مکوه. لا تسألی دقه صیغه ده د واحد مؤنث حاضر د فعل نهی مجهول. نو معنی ته دې دا ده چې ستا نه دې پوښتنه ونشي، تا نه دې پوښتنه ونشي یا ستا نه دې سوال ونه کړی شي. لا تفعلا دا دو تثنیه مذکر حاضر صیغه هم کېدی شي او د مؤنث حاضر صیغه تثنیه مؤنث حاضر صیغه هم کېدی شي. اصل کې و تفعلانی، تاسو دواړه سړي یا تاسو دواړه زنانه دا کار مکوئ. لا تعرفا دې کې هم دغه دو احتمالات دي، خو دا د مجهول صیغه ده چې تاسو دواړه سړي یا دواړه زنانه دي اونه پیژندلی شي، تاسو دواړه دي اونه پیژندلی شي. لا تعرفن واحد مذکر حاضر فعل نهی مجهول او په آخر کې نون تاکید ثقیلې راغلی. نو معنی دا ده چې ته دې اونه پیژندلی شي، ته دې اونه پیژندلی شي. لا ترجعن جمع مؤنث حاضر فعل نهی معلوم، تاسو ټولې زنانه مو واپس کیږئ. لا تسألن جمع مؤنث حاضر فعل نهی مجهول، تاسو ټولو نه دې تپوس ونه کړی شي. لا تسألو جمع مذکر حاضر اصل کې دی تسألون، تاسو ټولو سړو نه دې تپوس ونه کړی شي. لا تمنع
تدی من نکړې شي. واحد مذکر حاضر فعل نهی مجهول اصل کې دی تمنعو. لا تمنعن، لا تمنعن دا هم د واحد مذکر حاضر صيغه ده، فعل نهی مجهول بانونی خفیفه. چر دې هم ته منع نکړې شي.